أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال إمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن عمل يوم الغدير 18 من ذي الحجة يعدل العمل 8 شهرا. عزیزان محترم، ټولنا مخکې ټولنا عظیم ترین عید او اصلي خوشحالي د مؤمنانو عید غدیر دی، څنګه مناسبات سره ټولو مؤمنانو ته، مسافرانو ته، ټولو جوانانو ته، عالم تشیع ته، عالم اسلام ته، مخصوصا مراجع اعظام ته مبارکبادي عرض کوو. دې مناسبات سره کوم غدیر ورځې اعمال دي څنګه ډیر مهم دي، ویلې ټولنا عظیم عید دی او دې عملو طرف ته متوجه کامه کیږي، هغوی طرف ته تاسو توجه جلب کوم. حدیث مه د امام صادق علیه الصلاة والسلام عرض کو مولایي څه عید غدیر ورځې عمل برابر دی 80 میاشتو سره، تقریبا 6.5 کاله کیږي. دې ورځې چوک عمل وکي او ما ته په کار د غافل نشو دغې ورځې عظمت نه، د دغې ورځې حرمت نه. هغسې ورځه څه د ټولو انبیاو، د ټولو پیغمبرانو، خصوصا د مو اخیری پیغمبر 2 کالو زحمتو نتیجه حاصله شوله، څه دین مبین اسلام ته محافظ ملو شو، علی غونتې سرپرست وارث و جانشین و حاکم ملو شولو ته. نو دې ورځې حوالې سره کتاب د عملو کتابو کې دا عملونه ذکر شوي دي، چا څه توفیق وي دغو طرف ته توجه وکوئ، د هغه انجام کوئ. اول روژه ستله دی عید غدیر ورځې چې امام صادق علیه الصلاة والسلام یې څه چا عید غدیر ورځې روژه وستله داسې وایي چې ټول عمر یې روژه ستلی دی. دین علاوه دویم شی امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام زیارت الوستله دی، دې ورځې مستحب دی او ټول نه بهترین زیارت مغه مفاتیح الجنان کې شته امین الله زیارت دی، چې ولوستو ثواب ډیر زیات دی. دریم شی غسل کوله دی، څه غدیر ورځې غسل مستحب دی انسان یې وکي. طلوع فجر نه بعد کیږي تا زوال میره سترګې زواله پورې. غسل نیاتان دا دی څه غسل د کوم غدیر ورځې قربتن الله 2 رکعته لمونځ دی، ډېر ثواب یې دی. څه ظهر ته نږدې په کار دی وشي، اول رکعت کې مذهب غونته کې دی، اول رکعت کې سوره الحمد نه بعد سوره ان انزلنا تلاوت شي، دویم رکعت کې الحمد نه بعد قل هو الله تلاوت شي، بیا سجدې ته لاړ شي، سلور شکرا لله وی. کله سجدې نه سار اوچات کی اللهم انی اسألک بان لک الحمد وحدک لا شریک لک، دا جمله وی. بیا سلور الحمدلله، بیا سجدې کی، بیا سجدې ته بیا لاړ شي، ساراس کی بیا لاړ شي، دریم وری شکرا لله سلور وی. دا 2 رکعته لمونځ ډېر زیات ثواب دی. دین علاوه دعا کوله دی، څه انسان دعاوانې وکړي حاجتونه وغواړي پوره کیږي. شپږم عمل سره غلی دی روایتو کې، هغه دا دی څه کوم کسانو څه روژه ستلي وي روژهدارو ته افطار ورکولی دی، روژه ماتی ورکولی څه ډېر زیات ثواب دی. امام رضا علیه الصلاة والسلام فرمایش دی څه کوم کس نن ورځې روژهدارو ته یوه روژهدار ته افطار ورکړي، روژه ماتی ورکړي، داسې وایي څه فعامو کسانو ته یې روژه ماتی ورکړی دی. لاس ورته مولا دا جمله تکرار کړه څه فعامو ته یې روژه ماتی ورکړی دی. مولا بیا خپله وضاحت وکړو څه هر یو فعام کې 1 لک کسان حساب کیږي، مطلب لاس ورې فعام نه وله، دې مطلب دا شو څه 1 لک څه ته حساب کې لاس ورې یعنی لاس لاکه کسانو ته 1 میلیون کسانو ته افطار ورکولی څه برابره دی. مقصد دا څه غدیر ورځې چا یوه کس ته افطار ورکو، روژه یې ونیماته که روژه ماته یې ورکړل، داسې وایي څه لاسو لاکو کسانو ته یې افطار ورکړی دی، روژه ماته یې ورکړی دی. دین علاوه اللهم صل علی محمد و آل محمد ذکر ډیر زیات ثواب دی څه دې ورځې ادا شي. اتم عمل دا دی څه اهل بیت و دښنونه بیزاری اعلان کوله دی، هغوی باندې لعنت کول دي. هغه نه علاوه د خوشحالۍ اظهار کول دي، نن ورځې څه په کار دی، نن د خوشحالۍ ورځ ده، د مؤمنان خوشحالۍ منو کی. لسم شی دا دی څه نن ورځې زینت وکړي انسان، لباس واچوي او نوې لباس نن ورځې حوالې سره ډېر راغلی دی، تاکید شوی دی څه نن ورځې په کار سړی نوې لباس واچوي، غدیر ورځې نوي کپړې واچوئ، نوي جامې واچوئ، نوې کار وکوئ، خونې افتتاح دی، دکان افتتاح دی، چی شی دی هغه غدیر ورځې حوالې سره ډېر تاکید سره راغلی دی. روایت د امام رضا علیه السلام نه څه چو
غدیر ورځې جشن یې منو کو، نوي لباس یې واچول، نوي جامې واچولې او ځان یې ارستا کړلو. هغه ټولې صغیره کبیره ګناهان خدای معاف کوي او فرشتگان مأمور کوي چې هغه ته حسنات ولیکي. بل عمل څه کوم دی؟ تبسم کوله د هر یو کس په کار دی، خولۍ خندي نه ډاکوي. 12 عمل دا دی څه هدیه ورکوله د یو بل ته په کار. نن ورځې هدیه ورکو مو، تحفه ورکو، سوغات ورکو، خاص کر پلار مور ته، وړونو ته، رشته دارو ته، خپلوانو ته، بچیو ته، ښځې ته نن ورځې هدیې ورکول ډېر زیات ثواب دی غدیر ورځې. هغه نه علاوه 14 عمل دا څه علماو زیارت ته دیدار ته سړی لاړ شي، مؤمنانو، خپلوانو، رشته دارو، یار دوست زیارت ته، لیدلې ته، هغه پوښتنې ته، هغه مبارکۍ ته، دا ډېره ضروري خبره دی. څه روایت کې امام رضا علیه السلام یې څه نن ورځې څوک د یوه مؤمن زیارت وکړي، لیدلې وکړي، هغه ته ویر شي، هغه قبر ته او یا وارې د نور شعلې رسي او قبر یې وسیع کېږي پروردګار عالم طرف نه. دې نه علاوه 14 عمل دا دی څه نن ورځې په کار دی څه ما ورته یو بل څه میلویږو، مبارکبادۍ ورکوو یو بل سره کله میلویږو، دا جمله ادا کړو: الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین. که چې عربی نه وي زده پښتو کې ویلی شي څه الحمد شکر دی د پروردګار څه موږ شیعه ګرځولي یو، موږ د اهل بیتو منونکي یو. 15 عمل دا دی څه اطعام ورکولی، نن ورځې مړی ورکولی ډېر ثواب لري، څه چا یو بل ته مړی ورکه. امام رضا علیه السلام یې څه چا غدیر ورځې یوه مؤمن ته مړی ورکه، داسې وایه څه ټولو پیغمبرانو ته، ټولو صدیقانو ته یې مړی ورکړي دی، ډېر زیات اجر و ثواب یې دی. هغه نه علاوه 14 عمل دا څه دعای ندبه دی، څه څوک یې ولولي ثواب یې ډېر زیات دی نن ورځې. او 18 اخري عمل دا دی چې صدقه او انفاق کوله دی، صدقې ورکوله، انفاق کوله دی، نن ورځې خیرات ورکوله دی. مولا امیر المؤمنین حدیث دی څه چا 1 درهم صدقه دغې ورځې ورکړله، داسې وایه چې 1 لاک درهم یا 1 لاک روپۍ هغه صدقه او انفاق کړی دی. نو مؤمنانو ته انشاءالله هغوی نه یې مو دا خواهش ارزو دی، امید دی چې نن ورځې اعمالو نه غافل نشي، نن ورځې عظمت نه، حرمت نه غافل نشي. پروردګار عالم د ما او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې نن ورځې برکات او ثمرات نه بهرهمند وګرځېږو او بیا یې ورې ټولو مؤمنینو ته، مؤمناتو ته، مسلمانو ته، د اهل بیتو منونکو ته عید غدیر مناسبت سره مبارکبادي عرض کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.